السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتہ. ملګرو یو د غم خبر مخې ته راغلی دی چې د ګل رخسار په مینه کې دوه ښکلي ځوانان روان شو چې په یو بل باندې ډزې وکړلې او د هغه ډزو دوران کې دوه کسان ډیر بې دردۍ سره قتل شو. اخره ور دا دوه ښکلي ځوانان ګل رخسار په سر باندې څنګه وران شو، ځکه چې یو داسې خبره داسې کوم حرکات ته لاړه چې یو بل باندې ډزې وکړي. نو ملګرو ټول معلومات در سره زمونږ د ویډیو کې خامخا وګورئ. کو تاسو زمونږ چینل کې نه وئ نو مهرباني وکړئ زمونږ د چینل مخه در سره سبسکرایب کړئ او خوا کې ورسره د ټلۍ بټن ووهئ چې تاسو ته زموږ خبر ډېر زر در رسي. د پښتو مشهوره سندرغاړې ګل رخسار چې دا ډېره ښکلې خوم ده او د دې ناز او ادا د هر ځوان طبعي کړې ده. نو ملګرو نن سبا زمانه کې داسې قمقل ځوانان خو شته دی چې هغو د ګل رخسار په مینه کې تمانچې راواغېستلې او یو بل سره وران شو او په یو بل باندې ډزې وکړلې. د هغه ډزو دوران کې دوه کسان بې ګناه ولګېدل چې هغوی کله د پېښور الارچ هسپتال ته ورسول نو هلته کې په حق باندې ورسېدل. ملګرو موږ کې به عقل کله راځي؟ ګل رخسار دا سیره د پښتو مشهوره سندرغاړه ده. موږ نه لري پکار چې موږ د ګل رخسار په سر باندې وران شو یو بل قتل کو. اخره ور موږ کې به دغه کله راځي؟ موږ کې به عقل کله راځي؟ دنیا خلک سپوږمۍ ته وختل او زموږ پښتانه اوس خو په تا تو میم یو باندې تمانچه راخلو یو بل قتلو. الله پاک دې په موږ پښتنو باندې رحم وکړي او الله پاک دې هغه ظالمان تباه او برباد کړي چې کوم ظالمان داسې غلط سوچ لري، چې کوم ځوانان داسې غلط سوچ لري، چې کوم ځوانان دا غواړي یاره کو دا جنیا زما نشوه نو د دپاره به زه دا ټول خلق قتلوم. ملګرو د یو انسان قتل د ټول انسانیت قتل دی. هېچا له هم نه دي پکار چې په چا سر کې ځان قتل کړي. ملګرو ما هغه ګل رخسار ده چې هغه خپل کور کې خپل خاوند سره ډېره خوشحاله وي، ښایسته ژوند به تېروي. خو چې دا کوم بېوقفانو دا دوه ځوانان چې دا ښه تعلیم یافته خو مو ملګرو نن سبا ډېرې غټې غلطیانې د تعلیم یافتو نه کېږي، د امپړ نه څخه هم نه کېږي، ځکه چې تعلیم یافته مالدار هغه باندې مور پلار خرچه کوي او د غریب سړي بچی به څه وکړي؟ هغه غریب سخر ځي ځان نه 3 ټیمه روټۍ ګټي او واپس راځي.